اترورو چې ته خدای نه پورا کړي نو دا جنې به دې څه پوره کړي او د ټولو نه غټه د عذاب خبره درته وکړم چې د هلک ته پوره دا اډرونه ځي خو هغې له دې دا وکړي زما زوی له دې دا وکړي زما اندرورانو له دې دا وکړي په دې بازار کې به یو سړی ګاډۍ ګرځوي د هغه به شپږ لوڼه یا به دا لوڼه څنګه واده کوي صرف د هغه لور سړی ځکه نه غواړي چې دې سامان نه شي کولی او چې کوم له ډېر سامان او غیر شرعي طریقو شي واه یار دا ډېر ښه خلک دی د دو کره نکاح کوي دو سامان ډېر کوي یو جنۍ خپل پلار ته خط لیکي چې بچانه ستا وس نه کېږي او ته چې زما د نکاح دپاره دا څه کې ته ډېر زیات قرضداره شوې خط یې په ټیبل باندې خپل پلار ته پرېښودی دی او په خپله یې خودکشي کړې ده ولې دا احساس موږ ته نشته چې د لور او د پلار په منځ کې څومره محبت دي د خپل پلار وچې شونډې نشي برداشت کولی بهر غټې غټې صوبې پرتې دي د هلک مېلمانه پکې ناست دي او صوبې جنۍ اخیستې دي انا لله و انا الیه راجعون په دې کې د ټولو نه غټ بوج چې دی د جنۍ په پلار باندې څه پروت دي ټرک ډکول د سامان داینه ډکول دوه درې ګاډي لېږل د هغې کمره ډکول د هغې بار صندوقونه چې خلک واو واو وایي په دې خبره تنقید پکار دی جنۍ له الله تعالی یوه حصه ورکړله په میراث کې او یوه حصه موږ جوړه کړله په جهیز کې چې میراث حصه یې الله بیان کړله اکثر په موږ باندې خلک میری جسم میری مرضی والا اعتراض کوي وایي ګوره دلته یې هلک له پوره حصه ورکړله او جنۍ له یې نیمه ورکړله موږ خو هغه نیمه هم نه ورکوو نیمه یې وله ورکړله خو هلته کې وله د خاوند په مال کې حق ورکړل دی دلته یې د جنۍ حصه نیمه کړله هلته یې وله د خاوند په جایداد کې حصه ایښودې ده که الوادي اتمه وله ورکوي که الوادي نه وي څلورمه وله ورکوي اوس نبي علیه السلام وسلام د ټولو نه زیات په حضرت فاطمه باندې مین دی خو چې د جهیز ټیم راغی نبي علیه السلام خپل لور له جهیز نه دی کړی جهیز که نبي علیه السلام ورکولی ټولو لورو له به یې ورکړی و جهیز نشته په اسلام کې د دې وجود نشته اوس یو سړی سینه تربوي که نه چې ما خپل لور له په 50 لاکه روپو سامان مې وله وکړو د خدای بنده دی له د دې نه میراث د 25 لاکه روپو ګنډر ورکړه مه ورکوه 50 لاکه روپو سامان ته هغې نه د هغې حق نه ورکړې چې ته به په هغې سوځې ته به په هغې باندې الله تعالی تا نیسي ستا محاسبه به کوي ته پې جهنمي کېږي که یو سړی دا وایي چې زه به پردی حق ووایم او بیا به زه جنت ته لاړ شم نو الله تعالی خپل حق معاف کوي د بنده حق نه معاف کوي د بنده حق د خور حق دی د بنده حق د ترور حق دی من خلکو ته سوال کوو عزتمندو یو پلار کنډر خرڅوي او لور له د جهیز سامان کوي د خدای دپاره وله مه کوه دغه کنډر ورته انتقال کړه بچیه دا ستا حصه ده وایله دا ستا حصه ده بیا به دله یا وروڼه درکوي او یا به نه درکوي نبي علیه السلام وسلام وایي داسې نکاحونه کوئ داسې نکاحونه چې په هغې کې اساني چې د چا لور کېږي او هغه پریشانه نه وي هغه ساډو به نه وي د هغه په زړه باندې تورې نه راځي او د هغه شونډې نه وچېږي ډېر هلکان داسې دي وایي دا جنۍ واده کوي کټ به زه ځان له په خپل عالم صوفي به زه ځان له په خپل عالم بهر غټې غټې صوفې پرتې دي د هلک مېلمانه پکې ناست دي او صوفې جنۍ اخیستې دي انا لله و انا الیه راجعون الله تعالی دې موږ د دې غلطو غمخادونو وباسي موږ که ټیک د حج به کوو عمره به کوو او ډېر عبادات به کوو تهجد به کوو خو سوال دا دی آیا دا طریقې زموږ عبادت دی دا زموږ د دین دی دا زموږ د دین اصل طریقه ده نو که دا زموږ د دین نه خلاف وي د علماو کار دی تاسو ته خبره را رسول او موږ دا تاریخ په مخ کې داسې بیایو چې موږ به یو غیر قانوني کار نه کوو د قانون نه خلاف به نه ځو بالکل په رضا باندې په مینت باندې په سوال باندې دا د یو ټیم خبره نه ده دا د ټیم خبره ده انشاءالله تعالی ستاسو غوږونو ته به یې در رسو او الله تعالی دې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او څوک چې نن په دې مجلس کې د دې نبي علیه السلام د سنت ژوندي کولو په نسبت باندې شریک شوي دي نبي علیه السلام فرمایي من احیا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید چا چې زما یو سنت ژوندی کو د 100 شهیدانو د هغه دپاره ثواب دی الله دې دا ثوابونه موږ ټولو ته را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین